बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल अल्लाहु ला तत्तखिज़ू इलाहैन इस्नैन इन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद फ़इय्याया फ़रहबून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दा सूरह नहल दा मंगा د یو پنځوستم آیات پورې ویلو او د یو پنځوستم نه سبق شروع کیږي. دا حصہ د سورہ نحل پاتې وه. نو په دې کې الله رب العزت فرمایي وقال الله لا تتخذوا الهین اثنین، وایي الله منی سئ تاسو خدایان دوه. بعض داسې قومونه دي چې هغه دوه خدایان، د خیر د پاره ځان له خدای او د شر د پاره ځان له خدای. دا د خیر خدای ځان له دی، د شر ځان له دی. داسې هم په دې مشرکو قومونو کې بعضې قومونو تیر شوي دي. انما هو اله واحد، خامخا الله کارساز حاجت روا یک یو دی. فإیایا فرحبون، خالص معنی او یری گئی، پس خالص معنی او یری گئی. دا فإیایا اول چی دے دا دا پرحبون عامل نشی سازی دے، ذکر چی دا فی ما بعد پا ما قبل کی عمل نکی. دا من پا نحوه کی تاریبانو طویلی دی چی دا فا ما بعد پا ما قبل کی عمل نکی. فإیایا دا فرحبون پا فإیایا کی عمل نشی کولے. دی وجہ راغتا و خپل عامل کی دی، ذکر ڈبل ترجمہ ما وکړه چې فإیایا فرحبون مانا دادا پس مانا او یری گئی، پس مانا او یری گئی. دا منگال تبخ کے قرآن مجید پر سر کی اوزل ویلے وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خالص تا اللہ پار دی غطول چکا آسمان عظمکو کی دی خلقا و ملکا و عبیدا، پار لحاظ سر دا اللہ دی. وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، او دا اللہ دا پار دا تابداری امیشا، واسب پمانا دا دائم باندی دی. اپا غیر اللہ تتقون، آیا سپس سوا دا اللہ نتاسو یری گئی. دا اللہ رب العزت دا علاوہ دا بلچارے یری گئی. وما بكم من نعمت فمن اللہ، اگا چی دی پتا سبانی دا نعمتنا فمن اللہ، دا ٹول دا جانب دا اللہ ندی. که دنیاوی نعمتو ندی او که اخروی نعمتو ندی، دا ٹول پتا سبانی دا جانب دا اللہ ندی. دا بلچ علاس کی سنشتا. ثم اذا مسکم الضر، پس دا غنا کلچ ورسی تاوس تکلیف و لگا تند راشی، بیماری راشی، سختی و مشکلات راشی، فإلیہ تجأرون، پس خالص تی اللہ تاسو چگی وحی. تجأرون پا مانا دا چگو وحلو دے. ثم اذا کشف الضر عنکم، بیا کلچی لرکی اللہ غا تکلیف کرتا سنا. کم تکلیف تا چی تاسو اللہ راو بلی، او اگا تکلیف اللہ تاسو لرکی. اذا پریقم منکم بربهم یشرکون، ناسا پا یوڈالستاسونا خپل رب سرا خلق شریکی. یعنی دا سختی و مشکل پا وقت کی تاسو اللہ راو بلی او اللہ تاسونا آغا مشکل او مصیبت لرکی، نو پتاسو که دا سے بیمانا ڈالی عمرہ پاسی چی دا گئی نرستو دا اللہ سر شرک کئی او دا اللہ سر برخوار ساتی. لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا، دے دا پارا چی کفر کی پاگی باندے، بما آتیناہم پاگا چی منگتاسو لدر کری دی، فتمتعوا پا زفع دے والی پا سوف تعلمون، دا تحدید دے زورن را پا زرد چی تاسو پوشی. وجعلون لما لا يعلمون نصیبا، او گرزئی دا مشرکان لما لا يعلمون، دا آگا چار پارا چی دوی نپی جنی نصیبا برخی.
مما رزقناهم داغي مال او دولت نه چې ما دوی له ورکړی دی ورکړی ما دی او بیا د نورو مصنوعي او جعلي خدایانو دپاره دوی پای کې برخې شماري لتسألن عما كنتم تفترون تالله قسم په خدای دی چې خامخا تپوس به کېدی شي لتسألن خامخا تپوس به کېدی شي عما کنتم تاسو نه عما کنتم دا هغې چې وایي تاسو تفترون د ځانم سازول وجعلوا لله البنات سبحانه وله ما یشتهون داسې مشرکان چې ګرځئ د الله دپاره لوڼې پاک دی الله د لوڼو زامنو ټولو نه د الله دپاره لوڼې دا کوي بعضې عربو به ویلې الملائکة بنات الله فرشتې د الله لوڼه دي نو د هغې قرآن وایي چې ښه د الله دپاره هغه صنف چې د دوی په نظر کې ښکته پرېوتی دی هغه د الله دپاره کوي چې د الله زامنه د الله لوڼه دي او لهم ما یشتهون او دوی دپاره اگر چې دوی طبیعت یې غواړي چې هغه هلکان دي نو دا څومره بې انصافي ده چې یو طرف ته د زنانو صنف تاسو په نظر کې مشرکو دونه ښکته ښکاري بیا هغه لاندې او بیکار او پرېوتی صنف ستاسو په خیال کې هغه تاسو رالی او هغه الله رب العزت ته ثابتوئ او کم صنف چې ستاسو په نظر کې ډېر زیات قریب او قوي دی هغه تاسو د الله تعالی دپاره ثابتوئ ځانون دپاره ثابتوئ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم حال دا دی وإذا بشر أحدهم کله چې زیری ورکړی شي یو تن د دوی ته بالأنثى په زنانه باندې څوک ورته وایي چې مبارک شه لور دې وشوه نو ظل وجهه مسودا وګرځي مخ د ده تک توره دا د عربو عادت دی چې د یو سړی یو کار کوي او د هغه د امید نه خلاف کار وشي وایي د پلاني مخ تور شه تور او وهو کظیم او وی ډېر ډک د غم نه وی ډېر ډک د غصې نه په ښځه باندې چې بیا یې جینۍ راوړه وګورې مخه جینۍ راوړي یتوارا من القوم پټیږي د قوم نه دا ځوان دی دا اوس د قوم نه پټیږي په ګوټونو کې من سوء ما بشر به د وجې د بدۍ د هغې نه چې دله پې ځای ورکړی شوی دی دله ګویه کې ته وایه چې په یو ډېر بد شي زیری ورکړی شوی دی چې هغه لور ده نو د هغې وجې نه د قوم نه پټیږي شرمیږي او دغه بیا الله له ثابتوي دا د دوی عقلونه دي ایمسکه علی هون یا ساتي دغه ماشومه سره د سپکوالي نه د بې عزتۍ سره بیا ساتي ام یدسه فی التراب یا دنه کې دې لره ژوندی په خاورو کې یا ژوندی په خاورو کې خښه کیږي الا ساء ما یحکمون خبردار څه ناکار دی چې دوی فیصلې کوي للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء دا کسان دپاره چې ایمان نه راوړي په آخرت به مثال ناکاره دی ولله المثل الاعلى او دا الله دپاره دی مثال اوچته وهو العزیز الحکیم او دا الله زورور حکمت والا دی ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم کنیولی الله خلق لرا په ظلم د خلقو باندې کچرې الله تعالی دا خلقو په ظلم باندې نیولې نو داسې یو تن نشته چې د هغه نه په خپله موقع کې ظلم نه کیږي نو ما ترک علیها من دابه نه به وپریښي الله په دې باندې یو زنده سر لره ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى لیکن رسو کوي الله دې لره هغه نیټې مقررې ته وإذا جاء أجلهم کله چې راشي نیټه د دوی لا یستأخرون ساعة نه به رستو کېږي یو ساعت ولا یستقدمون نه به وړاندې کېږي دوی د هغې نه ویجعلون لله ما یکرهون
ګرځي د الله لپاره هغه سن چې دوی مکروه ګڼي چې هغه جنکۍ دي وتصف السنتهم الکذبا او بیانوي ژبې د دوی دروغ لره او هغه دروغ سوی چې ان لهم الحسنى دوی دپاره ښه حالت دی آینده لا جرم ان لهم النار لا جرم خامخا داسې نه ده ان لهم النار دوی دپاره اور دی وانهم مفرطون او دوی به یقینا دیتا معجلون په تلوار باندې به دوی ورته وړاندې کېدی شي د مفرطون په معنا د معجلون باندې مفسرین ترجمه کوي په تلوار به ورغورځولی کېږي دیتا تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلک قسم په خدای دی یقینا لګلي مونږه غنو قومونو ته من قبلک مخکستانه په حق پیغمبره فزین لهم الشیطان اعمالهم پس خسته کړیو دغه قومونو ته شیطان ناکار عملونه دوی نو په هو ولیهم دغه شیطان دوست دوی دی نن په هو ولیهم اليوم نو پس دا شیطان دوست دوی نن ولهم عذاب علیم دی دپاره عذاب درناک دی وما انزلنا علیک الکتاب ندے نازل کرے منگا پتا بانی کتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فی اے پیغمبر آتا تا منگ دا قرآن ندے نازل کرے مگر دے خبر دا پارا نازل کرے لتبین لهم چی بیان کی تا دے خلقو تا اگا مسئلے اختلفوا فی چی دی پائی کے مختلف شوی دی وہدن نو دا قرآن ہدایت دے رہنمائی دا ورحمتن او مهربانی دا لقومی یؤمنون لپاره دا قوم چې ایمان راوړي والله انزل من السماء ماء الله هغه ذات چې راکوزوي د اسمان نه اوبه لره فاحیا به الارض فژوندی کوي په دې باندې ځمکه بعد موتها پس د مرګ د ځمکې نه د ځمکې مرګ تاسو مول د هر چا مرګ د هغه مناسبي د ځمکې مرګ دا دی چې سوکړی شي بارانونه پرې کېږي نو دا د ځمکې موت دی ان فی ذلک لآیة لقوم یسمعون یقینا په دې مذکور کې یو لویه نښه ده دپاره دا قوم چې هغه اورېدل د قبول خبره اوري او قبلوي وان لکم فی الانعام العبره یقینا ستاسو دپاره په چارپایانو کې ستاسو دپاره په څاروو کې لعبرتا یو ډېر لوی د عبرت سبق دی دا ستاسو میښې غواګانې ګډې بیزې اوښان په دې کې ستاسو دپاره یو ډېر لوی عبرت دی ادا نسقیکم مما فی بطونه سکو مونږه مما بعضې د هغې نه چې د دوی په خېټو کې دي سکو مونږه په تاسو باندې بعضې د هغه څیزونو نه چې په خېټو د دې غواګانو د میښو د اوښانو او د ګډو د بیزو کې دي من بین فرس و دمن د میانځه د خرشنو نه و دمن او د وینې نه لبنن خالصا سکو مونږ په تاسو باندې پی خالصه سائغا للشاربین چې ډېر په خوشګوار او مزیدار اندازه باندې تېرېدونکي دي سکونکو دپاره دا د الله شان ته وګوره چې د مال په خېټه کې دا واښه مال وخوري یو طرف ته د هغې هغه کچره چې هغه غوښین دي او سوټي دي یو طرف ته هغه وي او بل طرف ته وینه ده او د دغه وینې او د دغه غوښینو د منځ نه الله تعالی پی راوباسي او خالص پی نه پکې د غوښینو بوی او رنګي او نه پکې د وینې اثر یو هم پکې دی او سائغا للشاربین معنی دا ده چې ګوره اوبه هم کله د سړي نښه دي کله کله ته به اوبه څکې اوبه به دې ونښه دي خو پی د چا اوسه پورې نښتې نه دي پی چې څکې هر څوک یې چې څکي هغه خلک یې چې څکي چې اوبې نښلي د هغې به هم پی نه نښلي بس پی د چا په مرۍ کې نښلي نه دا داسې مزیدار او په داسې نقشه باندې الله تیار کړي دي چې دا د چا په مرۍ کې
ګډوډ کیږي نه. ومن ثمرات النخیل والعناب او د میوو د کجورو او د انګورو نه تتخذون منه سکرا نیسئ تاسو د دې نه سامان د نشي. دا خبره وه چې شراب حرام شوي ورزقا حسنا او نیسئ تاسو د دې نه روزي مزیداره. د دغې کجورو نه تاسو ځان دپاره توخې سازوئ او قسمه قسم شیونه سازوئ او د دغه انګورو نه تاسو د هغې ځان دپاره اوسکې سازوئ او بېشماره فایدې د هغې نه الی. ان فی ذلک لآیة لقوم یاکلون یقینا په دې مذکور کې یو لویه نښه ده دپاره د قوم د عقل نه کار اخیستونکي، هغه قوم یاکلونه چې د عقل نه کار اخلي. واوحى ربك الى النخل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. الهام کربستا مچیتا دلتا اوحى په معنا د الهام دی. نو اوحى ربك وحی وکړلا الهام کربستا اے پیغمبرا الى النحل تور مچیتا. اگا الهام داو چې ان اتخذي من الجبال بیوتا سازوا د غرونو نه ځان دپاره کورونه، ځان دپاره جاله او کور ګبین دا د غرونو نه سازوا. ومن الشجر او د ونو نه په ونو کې اچوا. ومما یعرشون او د هغې نه چې دوی سپرونه سازوي پای کې مچوا. او د ومما یعرشون ترجمه هم دقه ده چې دا خلق ولا سساس کی. نو پخوا به په کور کې منګیو دننه به یې پای کې د ګوړې شربت وکړو به یې پکې راخ کو او داسې یو نرۍ سورې به یې پکې بار ته پرېښودو او دې خوا به یې خوله بنده کړه. چا به غټه چاټۍ په دې دیوال کې راکوله، چا به غټه کټوۍ دغه کوله. نو دی هغه کم مشر چې دی هغې ته قراول وایي، ملکه ورته وایي، ملکه او قراول. دا قراول ورته په دیر کې خلک وایي او عام طور څه خلک هغې ته ملکه وایي او د هغې چې کوم کتابونه دی هغې کې ورته ملکه وایي. نو دا هغه ملکه بیا ځي او هغه ځای خوښوي. نو هغه په هغه سوري کې ننوځي او هلته د خوراک سامان هم ورسره ومومي. نو بس هغه بیا جواب ولیږي چې راځئ. نو بس هلته مچۍ راټولې شي او بیا ګبین اچوي. نو ومن الشجرې ونو کې هم دقسې ده. زمونږ د پټي هلته په ونو کې هم بې شماره ګبین نه وي. اگر چې مونږ ته چته کټ کړی ځکه مونږ دلته مدرسه کې راسې او هغه د هر چا خپله خوښه چې هلته څه کوي. نو چې سهار ما ویني چې دی په ګاډي کې ووته بس بیا د هر چا خپله خوښه شي خوشې پټی پروت دي. نو مونږ ته یې اوسه پورې چېرته کړي نه دي خو بې شماره ګبینونه زموږ په پټو کې ځکه زموږ پټو کې ونې ډېرې دي. او ومما یعرشون او د هغې نه چې دا خلک هغې دپاره عرش یعنې د هغې دپاره سپرونه سازوي او د هغې دپاره ګړونجونه سازوي او د هغې دپاره پیټۍ سازوي. دا د مما یعرشون کې دا پیټۍ مسله هم راغلي ټول. ثم کلي من کل ثمرات بیا الله وویلې دې مچۍ ته چې خورا د هر قسم میوونه چې کومه میوه ستا په طبیعت باندې درسته وي، کم ګلان ستا په طبیعت باندې درسي د هغه ګلانو میوونه خوره. دغه ځای کې معیشي قرآنونه ټول دغلته دي، دا ټول رواله او څه هلته دي. ښه نو وایي ثم کلي من کل ثمرات بیا خوره د ټولو میوونه او د ټولو ګلانو نه. نو ترخي خوري، خوږې خوري او هغه ترشي خوري او د هغې ټولو نه الله رب العزت ګبین سازوي. او ورته وویلې چې فسلکي سبل ربک ځه فسلکي ځه ای مچۍ سبل ربک په لارو د خپل رب باندې. دا ټولې د الله لارې چې مچۍ ته یې ښایي چې داسې ځه او داسې ځه او داسې ځه، قبلې ته ځې او کو نور خاته ته ځې
او جنوب ته ځي او که شمال ته ځي دا ټولې د الله لارې دي فسلوکي سبل ربک ځه په لارو د خپل پروردګار زللا په داسې حالت کې چې دا لارې به ستا تابع وي ته به په لار کې خطا کېږي نه د دې وجې نه وایي مچۍ که 1000 میل بطور مثال د خپل جالې او د ګبین نه لاړه شي دې نه به بیا لار نه ورکېږي نیغه خپل ځای ته را روانې پخوا به چې مونږ د ادبو کتابونه طالبانو ته ویل په دې مدرسه کې نو هلته یو مارغه دی قطات ورته ویل کېږي قطات وی هغه په ځنګل کې اوسېږي او کله چې هغه اوبو نه را روانېږي نو په داسې سمت را رواني چې نیغ روان هغه نیغ هغه چینې ته رسي هغه هم یو مارغه دی قطات ورته ویل کېږي نو دقسې دې مچۍ ته الله تعالی وویلي چې تزا پسلوکي سبل ربک زللا دا زللا معنی دا ده په حال کون د دې لارو کې چې دا به ستا تابع وي یعنې ته به دې کې خطا کېږې نه چې دا ته ګورې نه دا د دنیا مچۍ دا هغه فارم مچۍ دي دا هغې دي خواته خواته بېشمار یو بل ته دیرئ او چېرته دا مچۍ ګډې وډې نه شوئ چې د دې فارم هغه هلته لاړ شي او د هغې دلته راشي ټول یې سرن کوي او بیا خپل جالې ته راځي یخرجو من بطونها شراب روباسي الله د خېټو د دې مچو نه شراب سامان د څښلو ګبین روباسي این خلک شربتونه کوي ځان له مختلف الوانو مختلفي رنګونه د هغې اګوره د پسرلی د ګلونو په وخت کې او د میوو په وخت کې چې کوم ګبین کوي دا یو رنګي په مني کې چې کم کوي هغه بل رنګي او په دې اوړي کې چې کوي هغه بل رنګي نو کله به زیړي کله به سپیني او کله به سري هلکه وایي دا پکې د بیرې دی دا د بیرې دا سور رنګ یې غوندي او دا دغه والا قیمتي هم خرڅوي دا کله چې بیرې هغه ګلونه مولونه کېږي نو هغې ته دغه رسوي مختلف الوانه معنا دا ده فیه شفاء للناس په دې کې علاج دی د خلکو دپاره خو د دې معنا دا نه ده چې ګبین د هرې بیمارۍ د هر انسان دپاره د هر انسان د هرې بیمارۍ دپاره علاج پکې دی دا هم چا نه دي ویلي ځکه که د دې کې د یو دو دریو قسمو خلکو علاج کېږي نو هم ته ویلی شي چې فیه شفاء للناس نو دا سوال پیدا کېدله چې د سودایي چې د کم سړي سودا غالبوي دا څلور اخلاق دي په انسان کې یو ته سودا وي نو دا چې کم سړی دایي نو د هغه دپاره استعمال د ګبین مفید نه دی بله خبره دا ده چې فیه شفاء للناس معنا دا ده چې داسې هېڅ نسخه د طب د نسخو او خاص کر د سینې د بیمارو دپاره چې کومې نسخې طب تیاروي نو داسې هېڅ یو نسخه به نه وي چې په هغې کې ګبین ګډ نه وي په هغې کې ګبین شامل نه وي ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون یقیناً په دې مذکور کې یو لویه نښه ده د پاره د قوم سوچ کوونکي چې ګوره یو مچۍ ده څونه ضعیف مخلوق دی کمزورې هغه چې په کم تکنیک باندې دا خپل ګبین دا کوي مسدس ټول عمر دا مربع نه سازي مسطح نه سازي بلکې دا مسدس سازي د دې دا په شپږو لکیرو باندې دا مشتملي داسې مسدس معنا دا ده داسې ګبین سازي او بیا په ګبین کې چې کوم هغې ګلکاري کوي او هغه ګبین کې چې کوم ځایونه هغې تیاروي چې په هغې کې هغې بیا ګبینه اچوي او په هغې کې بیا هغې بچي اچوي
نو ته به ورته حیران شي چې خدای پاکه دا یو معمولي غوندې مچۍ ده او معمولي غوندې حیوان دی او الله رب العزت دې نه څونه کار والله خلقکم ثم دا ختم شنه مچۍ خبره والله خلقکم نور دې دپاره مستقل کتابونه دي څوک چې دې کار کوي هغې سره دې کتاب هم وي نو بیا په دې کې لوی قصې دي دوی او دوی ځان له باچۍ ده او ځان له حکومت دی هغه یوې ملکه ده چې کرول ورته ویلی کېږي او دې کې نرغوټان پکې ځان لي او دا خادمان پکې ځان لي دا دقسې په میګانو کې ځان له حکومتونه دي او ځان له رضاکار دي ځان له پکې مشران دي او ځان له پکې کشران دي دا به یو ځای باندې سورې نمل کې به بیا ووایي دا مولانا عبدالماجد دریابادي د چوینټو په نوم باندې بیا په خپل تفسیر کې دی دغه کړی دی د میګان او د میګانو دغه چې کوم دی دا حکومت اصل ده کوي حیران به شي ورته چې کله هغه میګی که نه سلیمان علیه السلام باره کې خبره کوي هغه ځای کې به بیا خبره کوي انشاءالله والله خلقکم الله پیدا کړي تاسو لرا ثم توفاکم بیا به وفات کوي تاسو لرا ومنکم من یرد الی ارذل العمر او ځنې په تاسو کې هغه دي چې واپس کړی شي هغه ډېر ذلیل او بیکاره عمر ته داسې حد ته ورسي چې بیا خپل بار ځای ته نشي رسولی او ډېره بیکاره زندګي سره انسان مخامخ شي خپل ځان نشي پټولی خپل ځان نشي پاکولی او محتاج شي خلکو ته خدا عطا ابن ابی رباح د صحابه کرامو شاگرد د مکی معظمې پیداوار دی هغه دا لیکلي دي چې چا د قرآن سره واسطه وي او چا قرآن سره ځان تړلی نو الله به هغه ته ارذل العمر نه ورکوي یا به ورته ښه د عزت ژوند ورکي او یا به ورته ښه د عزت مرګ ورکي خو دا حالت به پې الله نه راولي دا حالت به پې الله نه راولي دې وجې نه قرآن نه جدا نه شئ قرآن نه جدا نه شئ بس خپل ژوند د قرآن سره وتړئ بس چې زه ژوندی یم زه به قرآن ویم قرآن به خلکو ته ویم او قرآن به ځان نه ویم بس زما به دا وظیفه وي انشاءالله دا قسم زندگی به در باندې خدای نه راولي چې تاسو بیا خلکو باندې تروټه شئ او په خلکو باندې به بار شئ او په خلک تاسو باندې بیا تنګ شي دا به نه انشاءالله دا د قرآن یو دغه ته سړی وګوري که نه چې قرآن سره ملګرتیا وکړه شیطان نه به خلاصي د قرآن سره ملګرتیا وکړه ارذل العمر نه به خلاصي لکه لا یعلم بعد علم شیئا دې دپاره چې پوه نشي پس د علم نه په څه باندې دا انسان دا صحت ته ورسي چې په کومو خبرو باندې بیا پیدا هغه ذهن یې بیا کار نه کوي هغه دماغ یې بیا کار نه کوي ان الله علیم قدیر یقینا الله پویا قدرت والا دی والله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق الله غورواله درکړی تاسو ته بعضې په بعضو باندې په خوراکونو کې بعضو ته ډېر خوراک ورکړی دی بعضو ته لږ ورکړی بعضو ته متوسط ورکړی دی اوس فما الذي فضلوا هغه کسان چې هغوی ته غوروالی ورکړی شوی دی په رزق کې چې هغه مالکان دي براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم ندی هغوی واپس کوونکي رزق خپل لره په هغه چا باندې چې مالکان دي خلاصونه د دوی کم سړی چې مالک دی هغه له الله ډېره روزي ورکړې ده او کم کسان چې د هغه غلامان دي نو هغه هم د هغه روزي باندې ګزاره کوي او د هغه روزي خوري خو چرته دغه مالک په دې نه راضي کېږي چې زما د امرایې دی زما سره په دې کې شریک شي او زما امرایې دی په دې کې ما سره واقدار شي نو چې کله تاسو کې زما دا تفاوت د ارزاقو ما راوستی دی او سمې مالکان ساس کړي یې
او سمې غلامان ساز کړي یې او مالکان په دې نه راضي کېږي چې غلامان دې ورسره په دې رزق کې شریک شي، نو زما غلامان ما سره څنګه شریکوي؟ زما غلامان ما سره څنګه شریکوي؟ تاسو دا ټول مخلوق زما غلامان دي، دا تاسو په کومه معنا ما سره شریکوي؟ ځئ نو ځکه وایي فمن الذین دي هغه کسان فضلوا چې غوروالی ورکړی شوی هغوی ته براد رزقهم سره دي واپس کوونکي د خپلې روزۍ علی ما ملکت ایمانهم په هغه امریانو باندې چې مالکان دي خلاصونه د دوی چې دا مال راواري او هغوی سره یې په نیمه کي او ځان سره ملګری کي، نو په هم فی سوا شي دا مالکان او امریان په دې کې برابر. دا چرته مالکان دا نه برداشت کوي، حالانکه د یو جنس نه دي، د یو آدم او د یو حوا نه پیدا دي، او یو بل دا یو بل سره شرکت نه منئ تاسو، نو اپا بنعمت الله یجحدون، آیا د خدای په نعمتونو انکار کوئ چې د الله بندگان رالی او د الله سره شریکوئ؟ تاسو د الله غلامان رالی الله سره برابروئ. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا، الله پیدا کړي ستاسو لپاره د نفسونو ستاسو نه بیبیانې. دا د الله څومره لوی احسان دی چې الله تعالی انسانانو لا جوړي انسانان پیدا کړي چې انس او مینا الفت او معرفت ارس برابري او پای کې اجنبیت بالکل نه، او جعل لكم من ازواجكم بنین، او ګرځولي دي ستاسو لپاره ستاسو د بیبیانو نه زامن، ستاسو له دغه بیبیانو نه بیا زامن الله درکوي. وحفدا، او د دغه بیبیانو نه الله تعالی تاسو له نصیب درکوي. نصیب حفدا نصو ته وایي، او حفدا اصل کې خادمانو ته وایي، خو د نصو ته خادمان ځکه ویلی شو چې عام طور سره د نیکونو خدمت دا د سړي دغه دا لونه او زامن دا ټول والوزي، نو د سړي خدمت چې کوي نو دا د سړي نوسۍ کوي او د سړي نوسي کوي، ځکه ورته حفظه ټکی تعبیر شوی دی چې دا خادمانی د خپلو اجدادو او د خپلو جداتو. ورزقکم من الطیبات، ورزقکم من الطیبات، او روزی درکړي تاسو ته د پاکو رزقونو نه. اپ بالباطل یؤمنون، آیا په باطل باندې دا خلک ایمان راوړي، یعنی په شیطان باندې او په شیطانانو باندې. وبنعمت الله هم یکفرون، او دی په نعمت د الله باندې هم دوی انکاریان. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. عبادت کئی دا مشرکان ما داغی مصنوعی خدایانو لا يملك لهم رزقا، چه مالکان ندی دا عابدانو دا پارا دا روزی دا اسمانونو نا یا اسمان نبارانو کی دا وس نشتا، اول ارض د زمکنا پسلونا واخو او میوه را وباسی شیئا اس باری طاقت نه لري. ولا یستطيعون، نه دا طاقت کې دی شي د غیر الله. فلا تضربوا لله الامثال، پس مو بیانوي د الله د پاره مثالونه. ان الله يعلم وانتم لا تعلمون، یقینا الله پويږي او تاسو نه پويږئ. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا وهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستويان الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. بیان اللہ مثال ضرب اللہ بین اللہ، بیان اللہ مثال عبدا مملوکا دیو بندہ دیو غلام مملوکو، یو سڑے چا غلام دے و داگا مملوک دے، داگا مثال بیانی. لا یقدرو علی شیء، دا غلام نقادری گی پا اس چیز باندے،
دے است گٹا وٹا است نشی کول او ومن رزقناه منا رزقا حسنا او اگا سوکو چه روزی ورکڑی اگا منگتا دا خپل طرف نا رزق حسنا دیر روزی مولا ورکڑی مالک دے وهو ينفق منه سرا وجهرا نو دے خرچہ قید دینا پٹا او خکارا هل یستویانی دا دواړه برابر دی یو سړی غلام دے پردے او پا ایس قادر ندے ایس ورسا نشتا او بل یو سړی جاگل ما رزق حسن ورکڑے دے اگل گیا دے دین اخکارا او پٹ ورکڑ کئی دا اللہ پلار کی دا دواړه برابر دی نا چرته برابر نه دی وی غږ نه کوي الحمدلله ها هل یستوون آیا دا دواړه پریقه برابر دی خیر دی کنه سودا اف دین ساجي هل یستوون آیا دا برابر دی اگر چې ترجمه یستویانی دی ذکر چرے دو کسان مثال قرآن بیانی الحمدللہ تمام حسناگانی حمدنا ثابت تی اللہ لرا بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ اکثر خلق نہ پوئیگی وضرب اللہ مثل الرجلین بیانی اللہ مثال دو سڑو احدهما ابکمو یو گم دے اللہ دو سڑو مثال بیانی یو سڑے گونگ دے گونگ مانا دارے چی خبری نشی کولے گونگے دے لا یقدرو علی شیء طاقت نلری پا حص یو سیز باندے وہو کلن علی مولاہو اوی دے بوچ پخفل مولا باندے اینما یوجیوہو کم زیتا ہے چی دے لیگی لا یعتی بخیر رات نشی کولے پس خیر باندے دا دو کسان مثال اللہ بیانی چی یو پائے کی گنگے دے خبری نشی کولے اور خبری سکے چی لا یقدر علی شیء پا ایس چیز بانے قادر ندے سکولے نشی بلکہ تمام تر بوجھ دے چی کم دے دا پا مولائی وہ کلن کل اصل کی پمانا دا سقل بانے دے پمانا دا بوجھ بانے دے خالص بوجھ پا خپل مولا بانے تمام تاوانون آغل راولی اینما یوجیہوہو کم زے کی کم طرف تا چدے لیگی کم طرف تا چدے متوجہ کئی چلاڑ سا پلانی زے کی بکارو کے پلانی زے کی لا یعتی بخیر راتنشی کولے پا اس خیر بانے راتنشی کولے حل یستویانی ہوا ایا برابر دے دا ومن یأمر بالعدل او اگا سڑے چی حکم کئی پا انصاب سرا وہو علی صراط مستقیم او اگئی پا لارا برابر بانی دا دوارا چرت تا برابر نوے نسنگ اللہ او دا اللہ بندگان یو بل سر برابر ہے پا کم نیت بانی پا کم ارادہ بانی تدا لگے اوزل زدی دبئی تطلمنو دی مولانا اسماعیل سے وہ چترالی سب لا اوم دغه راوړي ګل وی زومال هم راوړي ګل لړم به زلو نو چې زلاړم نو بس هغه ما خدان سره نمونه لیکلو چې زه کوم دوستانو سره ملاوي دم زمونږ کوم شاګردان او دوستان بس دا هغه سره ما یو شپه کړو بس هغه نه سار روان شو او چترالی سے بالته ور سره دیرو او هغه بیا ته عمره له هم نو بس هغه چې چرته باندې نو مولانا اسماعیل ته چې تر سره لاړ معنا یو ځلی تپوس وکړ ورځ به را تپوس کو نن کم زه ته ورسېدی په اماراتو کې مل پلانی زه ته ورسېد پلانی زه ویل دلته خو یو بل مرګ تاسو راوسره وهو کلن علی مولاه وی هغه بوج دی په ما باندې وی زور ته یم چې ما ټیله پورګ پلانی زه ته ورشه ما ته چې تر سره ورشه او ته غل په خپل طبیعت باندې روان یو خپل کار کې لګي نو دا وهو کلن علی مولاه دا ټکی راته پاگا ٹیلیفون کی بھی مولانا اسماعیل نوائی وهو ومن يأمر بالمعروف ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض
دا الله دپاره علم د پټو د اسمانونو د ځمکو دی وما امر الساعة الا کلمح البصر نه دی حالت د قیامت او قیام د قیامت الا کلمح البصر مگر په شان د رب د سترګې باندې بل او هو اقربو دا او په معنا د بل دی بل هو اقربو بلکې ډیر نږدې دی دینا کله چې الله غواړي نو قیامت پر سترګې پر رب کې قائم کی بلکې دې زرم قائم اولی شي ان الله على كل شيء قدير یقینا الله په هر څه باندې د طاقت خاوند دی والله اخرجكم من بطون امهاتكم الله روباسي تاسو لا د خېټو د میاندو تاسو نه الله روباسي تاسو لرا د خېټو د میاندو تاسو نه تاسو الله رئیستلی لا تعلمون شیئا په ایس نه پوهیدئ ما شومان وي اورېدی راوړېدی هم نه شوی بل به اړولی راړولی سټ به نیم نه ټینګېده وجعل لكم السمع والابصار والافئده او پیدا کړي دي ستاسو دپاره غوږونه اورېدل او سترګې والافئده او زړونه لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو د الله د نعمتونو قدر وکئ په غوږونو به اورېدل کې په سترګو به لیدل کې او پړه به پویول کې په ځان پوهه کې به الم یرو الی الطیر مسخرات فی جو السماء ای نه ګوري دا خلک مارغانو ته مسخرات چې تابع کړی شوي دي فی جو السماء په فضا د اسمان کې دا مارغان روان دي او دا وزرې کله کله داسې کی او کله دا وزرې ادرې رواني ما یمسکهن الا الله نشي بندولې دې لره په دې هوا کې مگر الله ځکه چې مارغه درون شی دی او هر درون شی مرکز ته ځان رسوي چې مانع نه وي او حایل نه وي نو دی به مرکز ته ځان رسوي دا دلته چا پرې هوا کې بند کړي او مارغان نه دا لوی لوی جهازونه چې دا په سونو زرګونو خلک اوچتوي او په سونو په زرګونو ټنه سامانونه هم ځان سره اوچتوي ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون یقینا په دې مذکور کې لوی لوی نښې دي دپاره د قوم ایماندار والله جعل لكم من بیوتکم سکنا الله هغه ذات دی والله جعل الله ګرځولي ستاسو لپاره من بیوتکم ستاسو کورونه سکنن آرام سکن آرام ته ویل کېږي آرام وجعل لكم من جلود الانعام بیوتا او ګرځولي دي او پیدا کړي ستاسو دپاره د څرمنو د څارو نه بیوتن کوټې تاسو د څارو د څرمنو نه ستاسو لپاره کورونه تیار کړي چې تنبوان دي نو تیر تاریخ کې به د مالونو د څرمنو نه باقاعده خلکو دا خیمې سازولې او قبې به سازولې او به ډېرې قیمتي هغه وې ځکه چې هغه په وړو راوړو کې د هغې بوج او د هغې هغه وزن هغه ډېر کمی تستخفونها چې تاسو سپک ګڼئ هغې لره هلکه ګڼئ هغې لره یوم ذوانکم ورځ د سفر ستاسو باندې و یوم اقامتکم او په هغه ورځ د اوسېدلو ستاسو په کورونو کې که په کورونو کې اوسېږئ هلته ځان ته لګوئ نو هم تاسو تکلیف شته او که په سفر باندې دغه شوئ نو راټوله به یې کې او بس شاته به یې راواچئ غونډه کوټه به یې شاته راچولي چې هلته لاړ شي زر زر به یې خوره کړي ومن اصوافها او د وړو د دې سارونه وړی خو پېژنې که نه د وړو د دې سارونه و اوبارها او دارنګې د هغې وړو د اوښانونه اسواف د ګډو هغې وړی ته وایي او اوبار چې کومه دی د اوښانو وړی ته وایي و اشعارها او د هغه ویښتو له دې نه د چیلو هغې ته ویښته وایي ویښته اشعار نو د وړی د ګډو نه او د هغې وړی د اوښانو نه
او داغي غدا داغي ویختو د چیلو د چیلو د چیلانو نا سشیری اساسا الله تعالی پارا سامانونه تیار کړی دي اساسا و متاعا الی حین اساسا سامانونه دي و متاعا او سامان دې پیری دي یو زمانه پوری چې زمانه پوری بتاسو التپدی کی ژوندۍ اوسېږي او پدې کې وبودو باش کوي والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا الله غذاته چې پیدا کړی تاسو لپاره مما خلقا داګنه چې الله کوم مخلوق پیدا کړی دی نو سي پیدا کړی داګنه ظلالا تاسو لپاره سوري دا سورې د الله یو ډېر لوی رحمت دی او خاص کر په ګرم زموږ علاقو کې په ګرمو علاقو کې او خاص کر د عربو په علاقه کې چې التر سړی د نور تخکاره شي دا مخ بدل سیږي دیو جن د عرب چې دا په مخ باندې دا غرا چوړې رومیاله او دلته په ګال لغه کړی نو دا هم د دې لپاره چې باد لګي هغه د سړی نه غوړي نو هغه دې باندې کله کړی او دا مخ چې کوم دې د نور نه پټ کړی پاګې باندې دا به اماراتو کې بکره زبات لما نو بس د سمرګرو خواته نو اکثر په باغونو کې ډېرو مرګري زبلاړه نو بس هغه مرګري به ورسوره مخفل موټر کې هغه ځای ته نو هغه ته مالته وځه ما باور لرکو نو چې رڼا به شو نو مرګري به ټول بلاست کم ځای چې به خالي دا وړم زه به ساعت سملاست نو نه به کورکوړه وه نه به کوتره وه نه به خارونۍ وه نه به چنچڼه وه خو چې کله به نور پرېوته بس په دې نور پرېوتو سره بس سم دس به دا ټولې را ټول شوې او هلته به یې خوراک شروع کړو هلته به یې چغې چغې شروع کړې هلته به یې چغې شروع یعنې دا مرغۍ هم د ورځې هلته نشي راوتې نو داسې ځایونو کې د سوري ډېر زیات دغی وجعل لکم من الجبال اکنانا او ګرځولي دي ستاسو لپاره د غرونو نه غارونه اکنان جمع د کن د کن او کن ارغه شي ته وایي چې تا د باد و باران نه بچ کوي باس که هغه سپرګی دی که هغه ډیوډۍ ده که هغه کوټه ده او که هغه بنګله ده او که هغه جومات دی او که هغه حجره ده هر شي چې وي کن جمع دا اکنان جمع د کن ده وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم باسکم او پیدا کړي ستاسو لپاره کمیسونه تقیکم الحر چې ساتي تاسو لا د ګرمۍ او یخنۍ نه دا باب الاکتفا دی یعنې سرابیل تقیکم الحر والبرد دی هغه برد پریښی دی تاسو ساتي د ګرمۍ نه هم او ساتي د یخنۍ نه په یخنۍ کې هم او سرابیل تقیکم باسکم او ستاسو لپاره نور کمیسونه الله تیار کړي دي چې ساتي تعالی تاسو لا د جنګ ستاسو نه د کمیز په شکل باندې زغره د زغره چې زغره پرې سر باندې راواچوي د خپو پورې او د لاسونو پورې ټول پې پټي چې په هغې باندې د دشمن غشې او دشمن نیزه اثر نه کوي او توره اثر نه کوي بیا په هغې باندې کذالک یتم نعمته علیکم دغسې پوره کوي الله خپل نعمتونه په تاسو لعلکم تسلمون دې لپاره چې تاسو الله ته ځان وسپارئ د الله تابعدار شئ فإن تولوا که تاسو اعراض کوئ نو فإنما علیک البلاغ فإن تولوا که دا خلق اعراض کوي نو فإنما علیک البلاغ اے پیغمبره پتا باندې تشر رسول د دین دی پیغمبر ستا کار دا دی چې د خلکو ته به دین رسایي یعرفون نعمت الله پیجنی دا خلق نعمت دا اللہ ثم ینکرونها بیا انکار کئی دا دینا و اکثرهم الکافرون اکثر پا دنیا کے خلق کفر کئی ننم دنیا اکثریت دنیا کافر دا احواز چینیان ندی ادی شمیر تا طول دنیا مسلمانان نرسی نور خلا پریدا غنڈ امریکا دا غنڈ یورپ دے غنڈ هندوان دي چې په لارو کوڅو کې د بلا بچي راوړي پرې فوټپاتونو باندې بچي راوړي او په هغې غټېږي او په هغې باندې بوډاګان کېږي او په هغې باندې مري هلته خو څه انتظام هم نشته لکه چې هندو خو ټول مال
په دنیا کې د اسلام خلاف او د مسلمان خلاف لګي، په خپلو عوامو باندې خو هندوان مال نه لګي. نو ځکه وایي چې دا پیژني نعمتونه د الله بیا انکار کوي، او اکثریت د دې خلکو هغه کافر او منکر دي د الله. ویوم نبعث من کل امة شهیدا، هغه ورځ یاد کا چې راپورته وکړو مونږه د هر یو امت نه ګواه. په هر یو امت به مونږ یو ګواه راپورته کړو چې هغه به د هغې امت پیغمبري او به د هغې خلاف ګوی کوي. ثم لا یؤذن للذین کفروا، بیا به اجازت ورنکړی شي کسانو ته چې کافران دي. ولا هم یستعتبون، او نبا د دوی نه طلب د عتبه وکړی شي. دې ټکي باندې ځان پوه کوي، نه به دوی نه طلب د عتبه وکړی شي چې زه راځئ ایر په تیر او باقي روزګار. عتبه څه ته وایي؟ ایر په تیر او باقي روزګار. هلکه دا تېرې چپې پرېږدئ، راتلونکي چپې شمارئ. معنا دا ده زه یې اوس الله راضي کوي. دا موقع به هم دوی ته نه ورکړی کېږي چې زه یې اوس راځئ الله اوس راضي کوي. دا موقع به کفارو ته په قیامت کې بیا نه میلاوي. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب، کله چې ویني کسان چې ظالمان دي عذاب الله لرا، فلا يخفف عنهم، نه بس پکېدی شي د دوی نه، ولا هم ينظرون، او نه به دوی ته مهلت ورکړی کېدی شي. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، کله چې ویني کسان چې مشرکان دي شرکاهم خپل خدایانو مصنوعي جعلي لرا، قالوا وبوي دا مشرکان ربنا هؤلاء شرکاؤنا، اے زمونږ ربه دا زمونږ مصنوعي خدایانو. الذین کنا ندعو، هغه کسان چې ومونږ را بله مونږ من دونک سوا ستانه. اے الله دا هغه بلاګان دي چې مونږ بغیر ستانه دی را بلل، او د خیر او شر مالکانو مشتابول. فالقوا الیهم القول انهم لکاذبون، دا مشران به راوړاندې کي دوی ته وینا غلی شئ انکم لکاذبون، دا ډېر لوی دروغجن یئ، تاسو په خپله باندې موږ ته خدایان ویلي او زموږ نه به نه جدا کېدئ. والقوا الی الله یومئذ السلام، پیش بکي دا مشرکان په دغه ورځ باندې الله ته ګردن نهادي، یا الله چې ته موږ ته څه ویې بس موږ هغه کوو. وضل عنهم ما كانوا یفترون، او ورک بشي د هغې نه مصنوعي هغه خدایان چې وو دوی د ځان اساس کړي وو. الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله، کسانو چې کفر کړی دی او وصدوا عن سبیل الله، بند شوي دي په خپل دین د الله نه او بندوي خلک د دین د الله نه. زدناهم عذابا فوق العذاب، زیات به کړو دوی ته موږ عذاب پورته په بل عذاب باندې، بما کانوا یفسدون، په سبب د هغې چې دوی په دنیا کې ورانې کوو، فساد یې کوو. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا، راو بباسو او راو با راپورته بکو منگا په هر امت کې یو گواه، علیهم په دې امت باندې من انفسهم د دوی د ځانونو. هر یو قوم ته به منګه پیغمبر را پاسو او پیغمبر به گواهی کی. وجئنا بک هؤلاء وجئنا بک شهیدا علی هؤلاء، او را بولو منگا تعالی را گواه پر امت ستا باندې. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با پونگ باندې د گواه په شکل پیش کیږي. ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، منگا نازل کړی پتا باندې کتاب تبیانا لکل شیء، چې وضاحت د هر یو سیز. تبیان د بیان نه لږ غوندې زیاته معنا ورکوي، چې څومره حروف ډیریږي نو معنا ډیریږي، څومره چې شربت کې چینی او ګوړه ډېره اچې نو زیات به خوږیږي. نو تبیانا لکل شیء، وضاحت انتہائی وضاحت د هر یو سیز دپاره، وهدن او رهنمایي ده او رحمتون سبب د مهربانۍ دی، وبشرا للمسلمین او زیر دی د مسلمانانو دپاره. ان الله یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. دا اعلی آداب او مکارم الاخلاق اللہ مسلمانانو تخیی. ان اللہ یامرکم بالعدل، یقیناً اللہ تاستا حکم کئی پا انصاف سرا، چی انصاف کوئی انصاف. والاحسان، انصاف کوئی پا پیسلو کی، انصاف کوئی پا تقسیمونو کی،
اول احسان او احسان کوي د ټولو خلکو سره او ایتاء ذی القربا او وینها عن الذکرنګي دا حکم کوي تاسو ته په عدل باندې او په احسان باندې او په ورکولو باندې خوندانو د خپل ولایتا دا دې ځکه کوي چې عام طور سره رړه بداوی په خپلوانو کې ډیری نو سړی هغې سره احسان کولو ته تیار نه وي نو دغه که تا سره ښه کوي او که بد کوي ته به ورسره احسان د عامو خلکو نه زیات کې وینها عن الفحشاء او منع کوي الله تعالی تاسو له د بېحیایي د کارونو نه فحشا هر هغه کار ته وایي چې د بېحیایي انتها ته رسېدلی والمنکر او الله منع کوي تاسو له د منکراتو نه منکر څه ته وایي چې په شریعت کې معلوم نه وي مسلمانان یې نه پېژني چې دا د دین کار دی ګندې او مدارک خدا ترجمه کړې ده چې ما خالف الکتاب و سنه ما خالف الکتاب و منکر څه ته وایي ما خالف الکتاب و سنه د قرآن او سنت نه خلاف خبره ده والبغي او منع کوي الله تاسو له د ظلم نه بغي ظلم ته وایي ظلم او منع کوي تاسو له د ظلم نه یعظکم لعلکم تذکرون وعظ کوي الله تاسو ته لعلکم کې دې شي تاسو تذکرون په نو نصیحت قبول کوي واوفوا بعهد الله پرواله کوي په وعده د الله باندې اذا عهدتم کله چې تاسو وعده کوي ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها او ماتوي قسمنا پس تک لکوالی د قسمونو نو دا یو بل مکارم الاخلاق چې ایفا بالعهود واوفوا بعهد الله پورواله کوي په وعدو د الله اذا عهدتم کله چې تاسو الله سره وعده کوي او که انسانانو سره وعده کوي دا ټولې به سر ته رسوي ولا تنقضوا الايمان ما توي خپلو وعدو لرا بعد توکیدها پس تک لکولنا چې په قسمونو کلکی کړي وقد جعلتم الله علیکم کفیلا او ګرځولې دی الله تاسو په ځانونو باندې ذمہدار دا کفیل په معنا د ذمہدار او د رقیب باندې او د محافظ باندې دی ان الله يعلم ما تفعلون الله پوهیږي په هغه باندې چې تاسو کوي ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاسا ولا تكونوا كالتي مکی گئی پشان دا آگے زنانہ باندے اللہ مومنانو توائی دا آگے قمقل زنانہ پشان مسازے گئی نقضت غزلها چس پردل بے اخپل سپنسو لرا من بعد قوة پس خق لکولنا انکاسا سپردل دا پا مکہ معظومہ کی و زنانہ وا آگے تاوے حمقاوے لبی وقوب خدوا نو جنکی بے ځان سره کېنولې او سپنسي به سار نه اودل سپنسي خو پېژنئ که نه دا جامې چې د کومو تارونو نه سازېږي د سپنسي دا پخوا دا سپنسي په کور کې خلکو تیارول زمونږ والده وه نو زمونږ کره علاجي وه نو پومبه به مو کرله او هم کور ته راوړله نو هغه به ورته کېناسته نو په علاجۍ باندې دا ابه دا کوله دا پومبه به پکې ورکوله نو هغه پوندانه چې وه د پومبې چې کوم تخم دی دا به مخې ته رالوېده او دا مالوچ به شاته وته دې ته بیا علاجي ویله چې دا به وکړه نو بیا به هغه مالوچ به راټول کړو نو بیا ډانډسي له ولېږل نو ډانډسي به ډانډس کړه دا تاسو اوس نور خو به نه کوي قبرستاني خو سازوئ که نه نو ډانډسیان دې کلو ته هم راځي نو هغه به په هغه ډانډس باندې به یې ووهله اوس په مشینونو باندې وایي نو بیا به تېنه هغه به تېنه دغه سازې کړی ده دا بخاري کې زه دې خلکو ته کوي مې خدای غر کړو اوس یې وخت را روان دی بیا په دې حدیث هم نه پوهېږئ نو بیا به هغې نه به سازه کړه هغې ته به یې پاغونده ویله همکه ډانډسي دي په خپله سازوي دونه شی چې ساز کړي هغې ته پاغونده وایي بیا به هغه چې کور ته به یې راوړي نو بیا به د دې دغه را نیلۍ به وي د دې ارخرو تیلۍ به یې سازې کړې وي نو هغه به یې داسې دغه کړله
هغه مالوچ بیا خواره کړه په کې خو څه بیا راته وکړه بیا داسې کړه نو د هغې نه به داسې باتي ساده شوه داسې او بیا به سرخه وه سرخه نو سرخه داسې وه چې هغه ځای کې دوه دغه به داسې وو او هغه دوه لرګي به وو د هغې په منځ کې به دوه غټې پایه یو غټه پایه وه او هغې باندې به د پاسه دا تارونه تاو کړي نو دوه تاره یو تار به یې سره اوستې و دې ځای له نو دې ځای کې به بیا یو بل دوکو په حدیث کې بیا راځي نبي علیه السلام هغه کور ته هغه هلک سړي دا کو دا سر یې کړي چاودي کې ور دغه کړی دی او نبي علیه السلام ولیده او نبي علیه السلام سره دوک وي په لاس کې دوکه نو هغې باندې اثر ځان لګراو غلی غلی ولې را روان شي دا سترګه ولړندو یا زر پیښه شاته لاړ هغه ویل که شاته نه وې تللی که نه سترګه مې لړندوله ځکه چې دا سلام اچول دا کور ته د کتلو نه مخکې دي ته څنګه زما کور کې ګورې او سلام نه اچې نو تاسو بیا وایي چې دوک څه ته وایي نو دا دوک هغه د سرخې هغه دوک دی د اوسپنې نه به ساز و دونه به اوږدو او هغه په یو خاص تکنیکي طریقه باندې به ساز و نو دا به بیا را زنانه به دلته دا لاس څه کوو او دا دغه به یې رسېږي داسې به اوچته کړی وه نو د هغې نه به تار سازېده بیا په دې باندې اچو نو د هغې نه به چې کومه ساه وي ته به ماشوړه ویله اره تار هغه غوټه چې بس هغه شوه هغې ته به یې ماشوړه ویله پوهېږئ په دې باندې او دغه به بیا جولاګان له ویوړه نو هغې به بیا هغه د هغې ځان له یو طریقه وه چې دا سین لکه دا دغه دي دا تاسو چې موبایل یې ورکړي د دې په شان لوړې ستنې بې شمارئ نو هغې دا دغه خوشته به یې کړه دا دغه دا سپڼسي او دا به بیا داسې ګرځول دې ته به یې تنسته ویله ده دا چاپېره به یې داسې تاوول او زموږ په فقه کې دا لیکلي دي یو قاري دی او هغه تلاوت کوي او سپڼسي تاوی داسې او آیات ته سجدي ووایي څو ځلې وایي څو به کوي نو دا به تاسو له دا به راشي هلته به دا جالګه سپڼسي څه ته وایي نو دا به دغسې بیا دا تاوی نو چې دا تاو کي او بیا هغې داسې یو دغه یا هغه پې ووایي د اوړو نه یې وله دغه ساس کړی او بیا یې خپله ماکو ته ور وړاندې کي او په هغه ماکو کې چې کوم تار داسې داسې ځي په دې کې هغې ته بوده وایي او دې ګودې ته تنسته وایي دا پخوانۍ خبرې دي او دا بالکل د ذهن د خلکو نه بالکل اوسوتي دي اوس نه څوک سرخه پېژني نه علاجي پېژني هېڅ شی نه پېژني صرف دا پېژني چې موبایل څنګه راغلی موبایل لاندې موبایل باندې او دشمن ولاړ شه ډستي وباسي او دی د ځان هم خبر دی دې ځای کې یو سړی خانګل نوم یو په دې ځای کې په پول باندې په پول ولاړ ډاکټر له ستنې له راغلی او هغه محافظین ورڅخه خپل وو هلته هغې اخوا په موټر کې ناست هغې ځان له راشي ټکول او د ځان له دشمنان راله ډز ستې سړی دا دونه د خلکو ذهنونه یې وړي دي چې د غریب دی هېڅ نه خبر دی هېڅ څه ته وایي نو ځکه وایي خبره مې په دې کې کوله چې دا کمقلې ښځې به دا کار کو چې ځان سره یې به جینکۍ یو ځای کړي نو چې یو ځای به یې کړي نو هغه به دغه به یې کړي دا سپڼسي به یې د غرمې پورې اوږدل نو چې کله به د غرمې پورې اوږدل نو بیا به یې شا به یې سپړی نو بیا به یې هغه سپړدل نو الله مؤمنانو ته وایي چې د هغې قمقلې ښځې په شان مه سازېږئ کم کار چې د دین وکوي نو نور هم پخته کوي هغه ورانوئ مه د دې وجې نه چې د خیر یو کار هم شروع کړو چېرته به دا کار خیر نه پرېږدئ که تا واقعي د الله لپاره شروع کړی نو ته واقعي د اخره پورې د الله لپاره دا وچلوه اجر به مسلسل ملاوي ځکه وایي ولا تکونو مؤمنانو مه کېږئ کالتي په شان د هغې قمقلې زنانه نقضت غزلها چې سپړي خپلو سپڼسو لره من بعد قوت پس د خلق کولو نه انکاسا سپړدله دا انکاس دا مصدر دی من غیر لفظه تتخذون ایمانکم دخلا نیسئ تاسو خپلو قسمونو لره دخلا سبب د دوکې دخل څه ته وایي سببا ان خدیعتا بلکې دخل هغه کار ته وایي چې هغه په یو کار کې ورانې پیدا کوي دخلم بینکم ان تکو دا سره پاره کوئ تاسو ان تکونه امتون چې شي یوه ډله
هي اربع دا زیاتا دا شمار په لحاظ سره من امت د بلې امتنا د بلې ډلې نه دې دپاره دا قسمونه خوري او په دروغ باندې خوري چې یوه ډله زیاته شي د افرادو د مال او د دولت په لحاظ سره د بلې ډلې نه د دې دپاره دروغ خوري د عام طور په انتخاباتو کې دا دروغ خلک ډېر وایي یاره دا زه چې د کوم سړي دپاره راغلی یم که نه نو دا نور څه کې خو د سپومۍ ته هم دله لار سازه کي اوري او دا ټولې ستوري به در راکوز کړي دې ځمکې ته خو که چېرته دا ځل تاسو په دې سړي باندې اعتماد وکړو دا موږ په مخ ښه باندې دا زه ته وداسي او دا د څه دپاره چې یو د خدای دشمن کلک شي او ډیر شي په نسبت سره د خدای د بل دشمن په مناسبت باندې دې دپاره موږ شپه ورځ دې باندې کار کوو ان تکون امة هي اربع من امه دې دپاره چې شي یو ډله هي اربع دا اکثر اموالا و اولادا و اکثر اعدادا من امة یو بل ډلې نه انما یبلوکم الله خامخا ازمائی اللہ تاسو په دې باندې تاسو پرې ازمایش کوي ولیبینا لکم یوم القیامه او بیان بکی تاسو ته په ورځ قیامت باندې ما کنتم فیه تختلفون هغه چې وایي تاسو پای کې اختلاف کوونکي ولو شاء الله لجعلکم امة واحده